څوک به د کلي امام وي، څوک به د عیدګاه امام وي، څوک به د جنازګاه امام وي، څوک به د خانانو امام وي، څوک به د ملکانانو امام وي، څوک به د لیډرانو امام وي. زما پیغمبر امام الانبیاء دی. نور پیغمبرانو د الله تعالی معراج وکړ پرش زمین باندې، زما نبی د الله معراج وکړ عرش بری باندې. د نور پیغمبرانو معراج د امتحان په صورت کې، زما د نبی معراج د انعام په صورت کې. آتش نمرود ابراهیم علیه السلام د پاره د امتحان صورت، چاړه اسماعیل علیه السلام د پاره د امتحان صورت، ها د مئی نفس یونس علیه السلام د پاره د امتحان صورت. زما د پیغمبر معراج عرش ته د انعام صورت. الله عظمت او رفعت ورک، مشن ورک، کار ورک، کتاب ورک، قرآن ورک. زما پیغمبر ته اقرا سره دنیا ته قرآن راغی، اقرا سره دنیا ته توحید راغی، اقرا سره دنیا ته رسالت راغی، اقرا سره دنیا ته عقیده راغله، اقرا سره دنیا ته نظریه راغله، اقرا سره دنیا سره یو سوچ راغی، دعوت راغی، جهاد راغی، اقرا سره دنیا ته ایمان اسلام راغی. زما پیغمبر غار نه روان شو، خلکو ته دعوت شروع ک، خلک اسلام کې داخل شو. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اسلام کې نارینه زنانه قرآن سره نسبت پیدا شو، قرآن سره تعلق پیدا شو. یو ځای ته زما نبی لال ډیر زیات رش، ډیر زیات رش، خلکو ته تبلیغ شروع ک. تا ته څه پته زما پیغمبر څنګه تبلیغ کړي؟ نن تبلیغ ډیر آسان دی اجي صاحب، لیکن زما پیغمبر څنګه تبلیغ وکړ؟ یو غڼه کې لاړ کافران مشرکان راجم دي، لاس سره لاس لګېدلي، اوږې سره اوږه لګېدلې، خپې سره خپه لګېدلې، په هغه بیړ کې رش کې زما پیغمبر دعوت ورکوي. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. لا اله الا الله کې نجات دی، لا اله الا الله کې فلاح ده، نجات کامیابی ده. په هغه رش کې زما پیغمبر کافرانو ته د توحید ترانې وایي، دعوت او تبلیغ کوي. یو ماشوم جام کې اوبه راغستې، په کوټوري کې لوښي کې اوبه راغستې، خلکو ته خلقه لار راته پرېږدی که نه، زم دا اوبه رسوم. زما د بابا جان مرۍ اوچه شوې ده، زما د بابا جان خوله کې لاړې اوچې شوې دي، زما بابا جان ته تنده لګېدلې، زما بابا جان ته لوږه لګې، خلقه لار راته پرېږدی. زما پیغمبر به دعوت او تبلیغ کو، چا چې ورپسې اوبه ګرځولې د پیغمبر نور نظر، لخت جگر گوشه، فاطمه الزهرا سیدة النساء فی الجنه رضی الله عنها. پیغمبر به دعوت او تبلیغ کو، فاطمه به ورپسې اوبه ګرځولې. د طائف په لارو کوڅو کې زما پیغمبر هغه جسد اطهر، هغه مبارک وجود لهو لوهان شو، په کاڼو باندې وویشتلی شو. زما پیغمبر باندې د کاڼو ګزارو شو. پښتونه په تا خو لا د دین د خاطره چا د ګل ګزار نه دی کړی. جسد اطهر نه وینه روانه شوه، وینه کورتې سره ولګېده، وینه پیزار ته ورسېده. په پیزار کې دومره وینه منجمد چکه شوه، زما نبي ته د پیزار نه خپره وښکل مشکل شو. اذیتونه انتها ته، تکلیفونه انتها ته. لیکن د طائف هغه موقع باندې رب فرشته راولېږله، کمانډ در کوم، پاور در کوم، طاقت در کوم، غرونه یو ځای کوو، دا خلک هلاکو، دا خلک مړه کوو. داسې رؤوف الرحیم پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر. زما پیغمبر پر من خیر دی که دوی مې نه پېژني، داسې څوک به راشي ما به وپېژني. ما پیغمبر چاته خیره ونه کړي، چاته بددعا ونه کړه، خیره یې ونه کړې، بددعا یې ونه کړه. په هغه طائف کې محمد ابن قاسم راغی. نن که بخ صغیر پاک او هند کې اسلام دی، دا اسلام د محمد ابن قاسم د وجې نه راغلی دی. زما پیغمبر بددعا ونه کړه، نن موږ مسلمانان یو. زما پیغمبر بددعا ونه کړه. ما ته په معمولي خبرو کې ګرفتار یو. راشه د جامع حبسه هغه طالباتې څه کور ته راغلې، څه شهیدان شو، خو ته خبرې او مسلمانانو ستا عزت، ستا ناموس، ستا عزت. نن هم د انګریزانو په قبضه کې هغه ماشومان طالبات نن هم دي. څو کاله وشو د جامع حبسه، په خپلو درسونو مطمئنې، په خپلو عبادتونو، په خپلو اعمالو مطمئنې. هغه د جامع حبسه طالبات نن هم په قید کې دروازې ته ګوري چې ربه په دې مسلمانانو کې به څوک محمد بن قاسم راشي، څوک به یو محمد بن قاسم به راشي. عہدو باندې در نه ځان ورک شو، منصبونو باندې در نه ځان ورک شو. زما پیغمبر مدرسه جوړه کړه. هغه مدرسه آغاز د مدرسې نه دار ارقم جوړ شو، تجوید القرآن مدرسه جوړه شوه. زما سوچ، زما نظریه، زما عقیده ده په کائنات کې انقلاب صرف او صرف مدرسې سره راځي. انقلاب مدرسې سره کهو انتی امت مسلمه ته سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورک تاوی 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت کو میں مدرسے د وجه هغه مدرسې امت
مسلمتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورک تاوی دا عدل انصاف نظام قائم کو 22 لاکھ مربع میل باندې خلافت کو مای زکه خلافت کو عمر فاروق امتی مسلمتا مدرسې ورک ناشر قرآن جامع قرآن عثمان ذو نورین عثمان غنی هغه مدرسې امت مسلمت ورک حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی امت مسلمت مدرسې ورک یو مدرسه زما پیغمبر جوړ کړه بل مدرسه د هندستان په سرزمین باندې سلطان المحققین والمدققین قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز برکات صاحب اب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د دیوبند مدرسه جوړ کړه د دیوبند مدرسې امت مسلمت شیخ الهند ورک محمود الحسن ورک مفتی هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه امت مسلمت مدرسې ورک حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه امت مسلمت مدرسې ورک مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه امت مسلمت مدرسې ورک حافظ الحدیث انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه امت مسلمت مدرسې ورک بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس خان دہلوی رحمت الله علیه امت مسلمت مدرسې ورک انقلاب مدرسې سره راغی وای انقلاب زه د یو جماعت خبر نه کوم زه د یو تنظیم خبر نه کوم زه د یو پارټي خبر نه کوم زه نن د اجتماعیت خبر کوم زه نن یو وسیله خبر کوم په دې کل کائنات کې انقلاب مدرسې سره راغلی وای انقلاب ماته یو کس وی مولا محمد عمر رحمه الله رحمتا واسعه انقلاب راوست ما وی نجی مولا محمد عمر رحمت الله علیه امت مسلمه مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره راغی یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما وی اجي صاحب توجه غواړم لږ ذهن کې وسعت پیدا کا دعوت او تبلیغ سره انقلاب نه راغلی پهله ماته دا وایا دعوت او تبلیغ شروع کړي چا دی دعوت منم تبلیغ منم سی روزه منم چله منم سلور میاشتې منم غش منم مشوره منم سال اندرون بیرون منم شب جمعه منم شپږ نمبر منم د ټولو نه زیات پکې کرام مسلم منم که چا زما وکړو دعوت او تبلیغ منم سی روزه منم چله منم سلور میاشتې منم شپږ نمبر منم تبلیغ منم لیکن تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس خان دهلوی رحمت الله علیه دی اور مولانا الیاس خان دهلوی رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب تاسو نه جواب غواړم که د دیوبند مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به وو به خصوصا صرف تبلیغ والا جواب راکې وو به چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو حاجی عبدالوهاب صاحب به وو چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو حاجی عبدالوهاب صاحب به نو چې حاجی عبدالوهاب صاحب نو زما استاد مولوی جمشید صاحب به وو مولوی جمیل صاحب به وو مولوی احمد باولپوری به وو چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو مولانا طارق جمیل به وو وایا وو به دعوت او تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس رحمت الله علیه اور مولانا الیاس رحمت الله علیه امت مسلمه ته چا ورکړي وایا چا ورکړي ماته یو کس مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه انقلاب راوست ماوی نجی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره راغی انقلاب ها مدرسہ ہے تو توحید ہے مدرسہ ہے تو رسالت ہے مدرسہ ہے تو قرآن ہے مدرسہ ہے تو تحفظ ختم نبوت ہے مدرسہ ہے تو نماز ہے مدرسہ ہے تو زکات ہے مدرسہ ہے تو روزہ ہے مدرسہ ہے تو حج ہے مدرسہ ہے صداقت ہے مدرسہ ہے عدالت ہے مدرسہ ہے سخاوت ہے مدرسہ ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے تقوی ہے مدرسہ ہے توکل ہے مدرسہ ہے صبر ہے مدرسہ ہے شکر ہے مدرسہ ہے جہاد ہے مدرسہ ہے تبلیغ ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے اسلام ہے اور مدرسہ ہے تو پاکستان ہے دا پاکستان دا مدرسو برکت دی دا پاکستان د مساجدو برکت دی دا پاکستان د تبلیغی مرکزونو برکت دی دا پاکستان د خانقاهونو برکت دی چې نن پاکستان موجود دی دا د مدرسو برکت دی دا د علماو برکت دی دا د مشایخو برکت دی ها پاکستان چې موجود دی دا د ټمبم برکت نه دی زه د ټمبم برکت نه منم اټمبم برکت چا راوست زه د قرآن برکت منم د مور او پلار برکت منم د حافظانو قاریانو برکت منم د علماو مشایخو برکت منم د بزرگانو اولیاء برکت منم د اټمبم برکت نه منم زما داسې اټمبم نه دی پکار چې پروت په پاکستان کې ریموټ کنټرول دی په امریکا کې دا اټمبم دی تو
کوم اټمی قوت هو اټم بم دی چوکیداری کو نیم زر نه زیات کسان اټم بم لګیر چا پیر ولاړ دی سو کې پټ نه کی یو سړی باندې غله ډاکوان راوت ارسی تی واغ سړی شو کشو چاته بات کې یار تمہارے پاس تو پستول بھی تھا نا و یو تماچه خو را سره و خو مې ځکه نه روخ کله مې چرته دار نه وانلی زه د ټمبم چوکیداری کوم دارانه څوک وانلی کني نوم مې بیا ختمېږي چې اټمي طاقت ما وی راشه سوما شومانو ختم کو ټوټل هپا ناظری والا څومره ختم کو سونه شو 32 ماشومان ختم کو ستا په دې نختر کې 32 اټم بم تیار شوه امریکا د دې نه یریږي ها امریکا تسبونه نه یریږي اجي صاحب خپه نشي تسبونه نه یریږي امریکا ووره د پاکستان ډاکټرانو نه یریږي امریکا د پاکستان د لیډرانو نه یریږي ها امریکا د پاکستان د لیډرانو نه یریږي پته ده امریکا چا نه یریږي ما کانسټیبل ته ویم چا نه یریږي وی حوالدار نه ویم حوالدار پلار دې د چا نه یریږي وی تانیدار نه ویم تانیدار د چا نه یریږي وی د ډي آی جی نه ویم ډي آی جی د چا نه یریږي وی د گورنر نه ویم گورنر د چا نه یریږي وی د وزیر اعظم نه ویم وزیر اعظم د چا نه یریږي وی د صدر مملکت نه ویم صدر مملکت د چا نه یریږي وی د امریکای د ډونلډ ټرمپ نه ویم ډونلډ ټرمپ د چا نه یریږي وی د مدرسې د طالبانو نه ټول دنیا د امریکای نه یریږي اور امریکا د دې خړسري طالبانو نه یریږي طالب د زور نه خبري او دا مولیان خو ډېر حکمت والا دي خلکو مولیانو سره څه ونه کړو تا د مولا پټکی پورې وخاندل د مولا ګيري پورې دی وخاندل پس پینه جامه دی ورله داغ ولګو مولا دې د کم ځای نه کم څه ته ورسو د دومره الزامونو تهمتونو باوجود دا مولیان ستاسو بچو ته قرآن خي پدې امت کې پغلا سره پډاکه سره په شرابو سره مرداره پلیته سره د چا نسپې خر خنزیر نه جوړيږي د چا ظاهر نه وسکیږي وای د چا ظاهر چا نسپې خر خنزیر نه جوړيږي مخکې به جوړېده کنه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين خلکو ظاهر شادوغان الکان نه به بيزوغان جوړ شو مشران سپینګیر نه به خنزیران جوړ شو د خلکو ظاهر مسکیده زه درې خبرې کوم د پدې امت کې ظاهر نه مسکیږي پهله خبره دا د امت خصوصیت دي کنتم خیر امه لاندې وګوره دویمه خبره دا زاد نو پیغمبر معجزه ده او اسانه جمله چې د عوامو په سمجھ کې راشي پدې امت کې د چا ظاهر نه مسکیږي دا ځکه دا زما د پیغمبر برکت دی دا زما د پیغمبر برکت دی شراب سره مرداره سره پلیته سره ګناهونو سره د چا ظاهر نه مسکیږي چا نسپې خر خنزیر نه جوړيږي خو هغه ظالمان تم ظالمه تعلیم ته دومره سپکو کته تا د عالم دومره بے ادبي وکړه تا د عالم ته دومره سپک وکته چې تا د عالم د تصویر نه سر کټ کو او د خنزیر تنې سره یو ځای په فیسبوک ته شیر کو تا د عالم د تصویر نه سر کټ کو د سپیتنې سره یو ځای کو په فیسبوک د شیر کو ظالما په ګناهونو سره چا نه سپی او خر خنزیر نه جوړيږي ته میډیا ته څه شو کې ته خلکو ته څه خای چې د عالم سپی دی ته خلکو ته څه خای چې د عالم خنزیر دی ته خلکو ته څه خای دا ستا یو شعر دا هلاکت ته رسوي دا د ایمان نه پاکوي اور د عالم په ادب کې بخنه د عالم په ادب کې د عالم په ادب کې شیخ سری سقطی رحمت الله علیه وفات چا په خوب کې ورید ما فعل الله بک رب د سره سوکړه وی رب راته چو سری بوډا بخم دې اس پینګیریا په یو نیکه دې بخم صرف په یو نیکه وی توجه می حجونو عمرو صدقات او خیراتونو عبادتونو درسونو تلاوتونو تبلیغونو جهادونو اطاعات او عبادتو صدقات او خیراتونو چې رب پسمه بخي وی رب کائنات فرمایل په داسې نیکه دې بخم چې پرشتو تم پته نشته رب بسمه بخي رب کائنات پر سری ته د غنیر په غاړه کې ناشتي تا لستونی برکړم تا 10 4 دام کو او بلاند خکته بيدي تا چې خکته نظر واچو خکته امام احمد رحمت الله علیه ناستو ستا پزړه کېرال چې زما د او 10 والا او عالم دین طرف ته بيږي دا خلاف ادب دي خلاف مروت دي خلاف اخلاق دي شیخ سری تا د یو عالم قدر وک زبستا قدر کوما تا د یو عالم احترام وک زبستا احترام کوما تا د یو عالم ادب وک زبستا ادب کوما شیخ سری امام احمد د ادب د وجه مستا بخنه وکړه وای د عالم په ادب کې بخنه د عالم په ادب کې د عالم په ادب کې د عالم په ادب کې او دام وره په خواني خلکو کې ادب په خواني خلکو کې په ترجمو نه پوي د پرموزو په اسرارو نه پوي دو په
پخوانی خلق په ترجمو نه پوهېده شیخ صاحب پخوانی خلق په ترجمو باندې نه پوهېده قرآن له دوه کپړې ورکولې څو کپړې تعلیم د بې عزته په وجه باندې د انګریزانو په منځ کې ما ځانونه کړي دي کونې ورکولې او نه یې چوتې ویله توجه ماشاءالله پخوانی خلکو د قرآن په ترجمه نه پوهېده خو د قرآن ادب یې کوه وایي د قرآن یو به قرآن له کمیس جوړو یو به غلاف جوړو که نه به جوړو ای جي صاحب دا ته د پښتنو په کور کې قرآن مجید کوم ځای پروت و د دروازې د دورشل د پاسه یې رحیل جوړ کړی و قرآن به هغې د پاسه ایښی و چې موږ په دروازه دننه بار کېږو چې دا قرآن زموږ سر د پاسه وي پخوا خلکو د قرآن دومره ادب کو نه پوهېده په ترجمو باندې دا ملک واړو په ترجمو باندې خلک دې د ادب نه لرې کو اصل ترجمه د اصل ادب دی ته د غټ شیخ القرآن شي غټ شیخ الحدیث ته شي خو چې د خلکو نه ادب ختم شي بس ټیک ده چې ختم شي خیر دی چې ما ته خلک شیخ القرآن وي چې ما ته خلک مفتی اعظم پاکستان توجه پخواني خلکو کې ادب ورشه زنانو تاسو کې نیمه زنانه اوري دلته پخوا په کورونو کې زنانو لپاره اوچت ځای وغه ته به دونکاچه وي کنه به وي اوس دونکاچه شته په غرونو کې ختم شو د دونکاچه مشران زنانه سپین کې مشران زنانه په سپین سر مشران زنانه سر پیچک باندې به وخت تړلی ورشه چرته یو نیا سره یو مور سره خواخې سره سر پیچک شته اوسني خلک راځي هغوی پسې خبرې کوي شته په سر پیچک به ویښته تړلي ویښته به پټو د مور ویښته به پټو د نیا ویښته به پټو ها د انګور ویښته به پټو ویښته به ټول پټو په دونکاچه به مونځ که قرآن به وغواړو تلاوت به کوو توجه هغه دونکاچه ختمه شوه اوس تخته پوش راووته د لرګي هغه تخته پوش هم ختم شو اوس جانماز راوتی دی دا زنانو ته وایم جانماز راوتی نن د اوده کېدو کمره شته مهمان خانه شته بیټک شته لیټرین په کور کې شته کچن په کور کې شته باتروم پوښتونه ستا په کور کې شته خو زنانه دپاره په کور کې یو مخصوص ځای نشته د الله حکم مونځ د مسلمانانو په کور کې مسافر وي زنانه کله یو ځای جانماز چې کله بل ځای کله یو ځای کله بل ځای پوښتونه ستا په کور کې مونځ دپاره ځای نشته مونځ هم مسافر دی پخوا په کورونو کې مخصوص ځای په قول د مولانا احسان صاحب دامت برکات ملالي مخصوص ځای کور کې یو کمره خاص کا چې سړو دپاره جومات جوړې ته چې کور جوړې ملک صاحب نواب صاحب یو کمره په کور کې جوړه کا وایي دا زموږ د کور د زنانو مسجد دی زنانه به هلته کې د قرآن تلاوت کوي هلته به مونځ کوي هلته به ذکر کوي د قرآن درس به کوي د فضل مال تعلیم به کوي هلته به ذکر کوي تلاوت به کوي اور که په رمضان مبارک کې زنانه اعتکاف ته کیني هلته به اعتکاف ته هم کیني که د مستوراتو جومات راځي هلته به د مستوراتو جومات هم راځي پکار ده کنه ده پکار ده کنه ده پکار مونږ هغه ادب نه ډېر لرې لاړو نیغولو باندې کاږه نیغو ادب نه ډېر لرې لاړو به هر حال انقلاب مدرسې سره راغی انقلاب ځکه د مدرسې مخالفت تا ته څوک څه نه وي ما ته څوک څه نه وي مسله چې د خلکو د نور چا نه نفرت ونه کړو نن اپریل دی نن 22 اپریل دی 2 اپریل 2018 داسې دستربندي وه داسې ښکلې شهزاده ماشومان حفظ القرآن ختم القرآن ختمو په قندوز افغانستان کې علما مشایخ شیوخ مبلغین مجاهدین دغه شانتې په سټیج باندې جلوه افروز رونق افروز هغه حافظانو چې د چا ختمو هغه ناست هغه ځای کې صرف دا ماشومان په دې ختمونو چې راغلي دي پلار پې نه دی خوشحاله تره کاکا ماما پې نه دی خوشحاله دې ماشومانو ته مور په انتظار ده خور په انتظار ده چاچی په انتظار ده ترور په انتظار ده چې ربه دې نه پس به دستربندي کېږي ختم القرآن به کېږي څومره میندې به په دې ارمان به په تمه وي چې ربه زه د حافظ صاحب مور شوم ربه زه د قاري صاحب مور شوم ربه زما بچي ته دې په کم عمره کې قرآن نصیب کا هغه ورځ هم د خوشحالۍ ورځ وه هغه 2 اپریل 2018 قندوز کې ختم القرآن د قرآن جلسه وه ختم القرآن طالبان په سټیج ناستو یو مور بیبي یو ادي اماجي هار راغستی د دروازې په کونډه کې هار ځوړند کړي کله به دننه تله کله به بار تله کله دننه کله بار کله دننه کله بار چې مور بیبي کور کې دننه کېنه کنه دا دننه بار ولې کېږي هغه مور په جواب کې وایي دننه بار ځکه کېږم چې زما د بچي د حفظ ختم دی زما بچی حافظ القرآن شو زما بچی قرآن ختم که د قرآن حافظ شو د قرآن قاری شو د قرآن عالم شو
اوس به حافظ صاحب کور ته راځي، اوس به قاري صاحب کور ته راځي، زه به حافظ صاحب ځان ته رانږدې کړم، زه به قاري صاحب ځان ته رانږدې کړم، زه به حافظ صاحب ښکلوم، دا هار به ورکوم. درست شو دماکه وشوه. چې دماکه وشوه مور دا وایي پته نشته د کومې بدبختې او د سپیرې بچي د یو ځل بیا په دماکه کې والوت. چې لږ ساعت تېر شه هغه د 8 کالو د 10 کالو هغه حافظ صاحب شهید شوي ټوکړې ټوکړې په وینو کې رنګ مور ته په کټ کې راوړل شي. د دې حافظانو نه نفرت دی، علماو نه نفرت دی، مجاهدین نه نفرت دی، تبلیغیان نه نفرت دی. ها د دې ډمانو سره مینه ده، د دې روشن خیاله سره مینه ده، د دې اجلاګانو سره مینه ده. په سړکونو باندې ښځې راوښکلي میری جسم میری مرضي بې حیا سره مینه ده. واوره هلته دماکه وشوه، د هغې کال وشو، هغې وی حافظان هم ختم کړل. ما وی حافظان ختم نه شول کله چې د وفاق المدارس بنیاد کېښودل شو. د هغه وخت نه واخلې اوسه پورې وفاق المدارس رجسټر امت مسلمه ته 10 लाख د قرآن حافظان ورکړل. اور दुश्मन के लिए मौत का सामान बनेगा, दुश्मन के लिए मौत का सामान बनेगा. हर बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा. हर बच्चा मेरा बुलंद आवाज से हर बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा. हाँ اولاد بچی مدرسو ته ورکوم، بچونه حافظان عالمان قاریان جوړ کړو. ټول مولیان کوي ما مال کرنل پکار دی، مال میجر پکار دی، مال ایس پی ڈی سی پکار دی، مال پر رینجر کې مسلمانان پکار دي. ها کلک صحیح عقیده والا پولیس کې پکار دي، فوج کې پکار دي، مال ډاکټران پکار دي، انجینران پکار دي، مال پروفیسوران پکار دي، مال ججان وکیلان پکار دي. زه ټول مفتیان نه غواړم، ټول قاریان ټول مولیان نه غواړم، ټول حافظان کومه، ټول قاریان کومه. زه سکولم غواړم، زه کالجم غواړم، زه یونیورسيټیم غواړم، ها زه کیډټ کالجم غواړم، زه میډیکل کالجم غواړم، ټول حافظان نه غواړم. خدا درته وایم مونږ ته په دې معاشره کې د ډاکټرانو ضرورت شته که نشته؟ خصوصا پښتنو کې د سر اډو پریز نشته. مونږ له ډاکټران پکار دی. وایي ډاکټران مونږ پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده، په کچرو کې ججان او وکیلان، لارې کوڅې ګډې وډې دي مونږ له انجینران، په هوا کې چکرې به مونږ له پایلټان. خو دې هر څه سرې مال مسجد کې په مصلی باندې امام چې د مولا مورې د سمواز نه راځي، قدرتي مولیانو سره نه لګي. مال په جماعت کې په مصلی باندې امام روجه رااله تراو د پاره د قرآن حافظ تراو د پاره د قرآن حافظ سوره کاته تراو د پاره. زما دا ذوق نه دی، نه مناظر اسلام یم، هغه د مناظر اسلام کار دی. خو زه به تبلیغي انداز کې خبر وکم. ما ته یو کس وایي تراوی 8 رکعاته دي. ما وایي ټیک ده، وایي ته څومره کوې؟ ما 20 رکعاته کوم. ما ته وایي 8 دي، ما ورته 20 دي. ما سره 20 والا سره د 8 والا د جنگ ضرورت نشته، د جنگ د جګړې. ما چې ته کومې 8 یادې، ما سره ټایم ډېر دی، وخت ډېر دی، اوسګار یم. مدرسې چوټي شوه، درسونه چوټي شوه، به دورې تفسیر خو هغه کېږي، خو د ورځې کېږي، د شپې څه نشته. ما زه 20 رکعاته تراوی کوم، اور زما په 20 رکعاته تراو کې 8 شته. نو ستا هغه 8 زما په 20 کې راغلي، ما سره جګړه ولیکې. ما سره ستا د جګړې سویمه ده، ستا هغه 20 خو هغه 8 خو ما وکړې که نه. ته چې کومې 8 یادې، زمونږ په دې 20 کې هغه 8 شته او که نشته. مړه دا ستا ډېر لوی ظلم دی چې ته دیوبندیانو سره ځان ګرې. दिल जलो से पड़ा है पलक से काम नहीं, दिल जलो से पड़ा है पलक से काम नहीं, जला के राख न कर दूं तो देवबंदी नाम नहीं. تا देवबंदियान सखकारी توجه. زما په 20 رکعاتو کې 8 رکعات رااله او کنه کال ته پته ولګی چې 8 او ما شل کړي. ما زما په 20 کې 8 رااله، زما په 20 کې 8 خو که هلته پته ولګېده چې 20 بیا تا 8 کړي، بیا ورته ځان ټینګ که. زما تا سره د مناظرې کار نشته، نه ضرورت شته. خبرې دا غځې دي، پته به دلته ولګي. او تاسو ته یو خبره کوم چې څوک 8 رکعاته کوي هغه هم کوي، او چې څوک 20 رکعاته کوي هغه هم. زه د 8 والا ته م وایم او د 20 والا ته م وایم. چې څوک 8 رکعاته کوي هغه هم کوي، چې څوک 20 رکعاته کوي هغه هم کوي. جواب راکړه چې څوک بالکل تراوی نه کوي، د هغې فکر چا وکړه؟ ته په نورو کې څوک هغه چې څوک 2 رکعاته تراوی هم نه کوي، تا د هغې فکر وکړه؟ د هغې فکر له صرف د تبلیغیان پرېږده، بس دا ډېر دي. دا څه خبره ده؟ تراو دپاره د قرآن حافظ
باطن اصلاح لپاره پیر او مرشد ما ته قرآن وښیي ماله شیخ القرآن پکار دی ما ته حدیث وښیي ماله شیخ الحدیث ما پروګرام وکړ داګه باباجي مې راغوښته پروګرام نه ما ولیکل پوسټر کې شیخ القرآن څوک مې راغوښته داګه باباجي یو کس چې 14 ما ته دا شیخ القرآن پکې صحیح ما شیخ په لغت کې بوډا ته وایي څه ته وایي نور شیخان پرېږده څه ته وایي ما بوډا ته وایي شیخ القرآن راشه د ګرځېدو نه ووته ما د قرآن په درس او تدریس کې د ځان بوډا کو نه شیخ القرآن د حدیثو په درس او تدریس کې ځان بوډا کو نه شیخ الحدیث لغوي معنی وکړه شیخ الحدیث او تا ټول عمر په دکان کې ځان بوډا کو نو ته شیخ الدکان شوې تا ټول عمر په پټي کې تیر کې ته په پټي کې سپینګیری شوې ته شیخ الپټي شوې شیخ الپټي او شیخ الدکان را پاسي زما په شیخ القرآن او شیخ الحدیث باندې اعتراض کوي وای داسې جواب دی راکړه چې زه دې ګډ وډ کړم ما ته مې څه کړي زه خو د شیخ الدکان کړم که نه بهرحال مدرسو تحفظ ضروری دی مونږ د ډاکټر انجینیر سری باطن اصلاح لپاره پیر مجاهد مالا مجاهد پکار دی په سنتو مطابق ژوند راشي رسم ختم شي رواج ختم شي بدعات ختم شي مالا مبلغ پکار دی مبلغ او تبلیغي اور مدرسو له بچیم ورکو اولاد به ورکو ځان به ورکو مال به ورکو او داسې مال به ورکو داسې مال چې وګورم د چا خبرو کوم حنظله واده ډومبې شپه تېره کړه هلته اواز راغی پیغمبر جهاد ته غزا ته لاړ توجه چې روان شو زنانه دي ځکه یو خبره دی ته کوم چې روان شو خپله بیبي حنظله ته چې حنظله یو شپه هم تېره کړه لا یو بل تم سم کتلي نه دي لږ خو راوګوره که نه چې لږ خو زه تا خو وینم که نه لږ خو راوګوره که نه لږ خو راوګوره چې زه تا وینم ایله یو شپه هم تېره کړه اړو یو بل نه پوره خبر نه شو راوګوره چې زه درته لږ وګورم حنظله ورته وایي دا مخ اوس محمد رسول الله طرف ته دی دا مخ اوس بل طرف ته کېږي نه هغه بیبي ورته زه دا نه وایم چې ما ته داسې وګوره چې زه دې وپېژنم حنظله او ته چې لاړې او شهید شوې زه بل وادم نه کوم یو شپه مې تېره کړه زه به د حشرګاه ته د حشر میدان ته ستا د نکاح ستا ښځه راځم د قیامت په ورځ دا کمې ښځې دي چې دومره غیرت کوي د چا صحابه او صحابیاتو نه قرآن ډک دی ابو قدامه بیان وکړ خلکو ته مال جان اولاد پیش کړي خلکو چانده وکړه پیسې پیش کړي جان یې پیش کړ ابو قدامه چې ما بیان وکړ یو زنانه حجاب کې پرده کې بورکه کې راله څه کې راله حجاب ما ته وایي چې ابو قدامه تا د الله نوم واغسته ما سره قیمتي څه نه ما په رومال کې غوټه کړي دي رومال ما په رومال کې غوټه کړي دي مال ابا قدامه وی رومال کې څه غوټه کړي او پندو کې اردو کې وی ګټړي بني سي ہوئی مال راک ابا قدامه کور ته راغلم د ماخام ټیم ما درونه تنظیم وک ما دغه مقدس پاکیزه رومال غوټه کولو کړي ګورم چې په رومال کې د زنانه د سر د ویختونو جوړ شوی پړي پروت دي پاغي خوري خټي لګېدلي پاغي کې خط دي خط کې لیکي یا ابا قدامه هم کې کال زما ورور د الله په لار کې شهید شو دا بل کال زما کور ولم شهید شو ما سره خو نور سنو مال الله تعالی اوګد ویخته را کړي ما چې مړ شم خو ویخته بر سره قبر ته لاړ شي ما له بس فایده راکړي ابا قدام ما خپل ویخته کټ کړل ما د خپل ویختونه پړي راخ ک ما سبا میدان کارزار کې یو مجاهد ته د پړي ضرورت راشي پړي نه زما د ویختونه جوړ شي پړي په تور درسه استعمال شي ابا قدام چغې می والي خدایا یو زنانه ذات ستا په دین دومره غیرت وکړه چې خپل حسن خپل ویختې قربان کړ نن دنیا د شیمپونو تباہي کوي ویختې قربان کړ ابا قدام ټوله شپه په جړه کې تیر کړه سحر میدان کارزار ته لاړم یو مجاهد په اسمانه سوکسور دي مجاهدین په سپونو کې ودرېږي یو اسمانه الک سور دي ماته आवाज کوي یا عمي ابا قدامه توجه یا عمي ابا قدامه زما تر چاچا کاکاجي ابا قدامه زراغلم چراغ وړو کې الک پاس سور ماته ابا قدامه امخ کی کال میں ماما شهید شو دابل کال میں الله پلار کې پلار شهید شو اے بیگا میں بوڑھے مورم قربانی کړي وا ابا قدامه میں بھی قربان ہونے کے لیے آیا ما بچی ته ډیر ورکوټي رسول الله کوم عمره جهاد کې شرکت نه منې کړي ما دغه د جذبې قدر ځان سره مې واغس کافرانو حمله وکړه موږ مقابله وکړه الله مسلمانان سپایان د اسلام فوجان مجاهدین فتح کامیابی سره هم کنار کړ مال غنیمت را جمع کړ شهدا را جمع کړ زخمیان د دې خیال راغی چې رب د الک څه ګورم چې د زخمیانو په منځ کې پروت دي او ماته आवाजونه کوي یا امي ابا قدامه او د आवाज ورو کېږي چې قریب دغه اخري وخت دی ابا قدامه چې ورلم مخامخ زړه پاسه د وینو انبار پروت دی پته راته ولګیده چې په مخامخ گزار لګېدلی د مخامخ گزار د بهادرۍ علامتي وای